د 400 د تنګي تحصیل په سیمه کې د روډ په خوا بغیر د پښتو د حفاظتي دیوالونو نهر خونړی ثابت شوی دی چې لوجه په سلګونو جوندونه واغستل. دغه شان 13 ورځ هم د تنګي تحصیل د مونډې په نوم یادیدونکو نهر د حفاظتي دیوالونو د نشټون لوجه ورته موټر پریوته وو چې لامل یې ګاډي کې د یوې کورنۍ ناس 2 ماشومان هلکان یو ماشومه جینې او د هغوی مور په شمول 4 تنن په حق رسیدلی دي او د دوی انتظار نومې پلار کم چې په پولیس محکمه کې ډیوټي تر سره کوي په معجزانه توګه بچ شوی دی. دغه مړی د کلی ځای خلکو په خپل وس راوستلی دي. ذاکر الله نومې تن کم چې د سیول ډیفنس مشر دی وای چې نهر ته د پښتو د نشټون لوجه په سونو خلکو جون د لاس ورکړي دي. وای چې سو وار حکومتي ام پی او ام ان ته ویناګانی کړي دي خو ولې عمل یې پرې نه دی کړی. چرته مړي ژوندۍ په روانو خپل ټول خاندانو سب گاډي کې ناسو هم دی خونی نیر اداغي د ټول خاندان ژوند تباکو اغي شهیدان کړلو منګورو اغي کې درې ماشومان او داغي مور شهیدان شولو. زه د میډیا په وساتت سره د 1122 د ډپارټمنټ نه په دې ځبانې ګلمنې مو د علاقې خلکو ته ډیره زیاته ګیله ځکه چې هغه د بر وخت اطلاع کړې دا او ډیر لیټ را ورسېدل. خو زه تاسو په وساتت سره د موجوده حکومت نه دا ورته ریکوست کوم چې کم سے کم چې دې ته سیفټي وال چې کم دی ګریل چې کم دی څنګه چې په پیښور ښار کې شوی دي مختلفو نیرونو ته دغه سي دا ډیر اخم نیر دی دا د مونډه هډ نارا شروع شوی دی او داسې 3 ضلع کراس کړی دی او 3 ضلعو ته د دغه رسي نو دینه تاسو ته چې څومره مدن دی کم سے کم تاسو د انساني ژوند ډیر زیات قیمتي دی په پټو به موږ سو کو دا زمونږ ته خلکو ژوندونه ګران دي نن چې دا قیمتي سلور ژوندونه لاړل. د 400 د پولیس د تحقیقاتي وینګ مشر اس پی انویسټیګیشن افتیار شاه هم د پیه زیاته ورغلی وو. افتیار شاه په پیه د خفګان سرګندونه وکړه او نهر ته د حفاظتي دیوالونو جوړولو غوښتنه یې وکړه. پولیس لګیا دی څنګه چې دی وې د دې کلی خلکو په مدد باندې پولیسو او د دې کلی خلکو مړي راوېستل نو ډیره زیاته به خوي چې دا جمدی راوتلې وي دردناکه حادثه ده او د دې آینده لپاره یو بندوبست پکار دی. د کلی خلکو شکریہ ادا کول پکار دی په دې باندې دا ذمہواری راځي چې کومه پوری حکومت یا ګریل نه دی لګېدلې نو دوی به هر وخت د کسي چوکس پیداري نو الله تعالی دې اغیله پسماندگانو له صبر ورکړي. ډېره غټه حادثه ده پولیس لګیا دی اوس یو بچی پاتې ده درې خوره وتل نو په هغې پسې لګیا دي 1122 ولم راغلي دي او اوبه یې ورته بندې کړي دي انتظامات روان دي خدای پاک دې دې ته اسانه کړي. د یادونې وړ ده چې د مونډې دغه نهر هوشه په 15 کیلومتره د سړک په غاړه تللی دی خو یو خوا حفاظتي دیوالونه نه لري نو ولې بل خوا په تنګ سړک د دواړو اړخونو نه ټرافیک روان وي چې اکثر لپاره خونړی پیښې رامخته کیږي. ولس غوښتنه لري چې په سمدستي توګه دی دغه نهر ته پشتې جوړې شي چې د خلکو ژوندونه محفوظ شي. د کیمرامین عرفان الله سره علب خان شیرپو خیبر نیوز تحصیل تنګي 400.